وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حسن الملكة. د یتیم او د نورو گاونډیانو وغیره او د حقوقو نفس امام بخاری رحمت الله علیه باب منعقد کړي د غلامانو او د نوکرانو سره د ښه سلوک باره کې. په دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه درې احادیث مبارک راوړي دي د غلام او د نوکر او د خادم سره د حسن سلوک او د ښه سلوک په باره کې. رومبنی حدیث مبارک د حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت دے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما ثقل. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چکلا د دوع جہان سردار محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په مرض وفات کی بیمار او په مرض وفات سره او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند مبارک آخری لمحات او نو قال یا علی، نبی علیہ السلام او فرمایل ماته چې اے علی ائتنی بطبق اكتب فيه ما لا تغل امتي بعدي. یو تختی ما تراړه چې زه پاغي کې ولیکم تا ته داسې خبره چې زما امت به د هغې نه پس چې په هغې عمل وکړي نو هېڅ کله به ګمراه نه شي، د ګمراهۍ نه به په هغې سره بچ شي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې فخشیت ان یسبقني، زما سره دا یره وه چې هسې نه چې زه پاسم او نبي علیه الصلاۃ والسلام زما په غیر موجودګۍ کې پیغمبر علیه السلام نه روح هغه پرواز ونه کړي. د نبي علیه السلام د ژوند مبارک هغه آخري لمحات او ساعات د هغې نه به زه محرومه شم. نو امام نبي علیه السلام ته عرض وکړو فقلت انی لاحفظ من ذراع الصحیفة. اے د الله رسول صلی الله علیه وآله وسلم زه به په خپل زړه کې دا خبره یاد وساتم په ځای د دې چې زه څه تختی راوړم تاسو ما ته وفرمایئ او زه به په خپل زړه کې یاد وساتم. وکان رأسه بین ذراعه وعضده، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک هغه زما د مټو ته نږدې و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډډه لګولې وه. نو فجعل یوصي بالصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم. پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم د دریو سیزونو په باره کې وصیت وفرمایلو. یو وصیت د مس په باره کې وفرمایلو، دا د نبی علیه السلام د ژوند آخري هغه خبرې وي. وصیت یې وفرمایلو د مس باره کې، والزکات او د زکات باره کې، وما ملکت ایمانکم او د خادمانو غلامانو باره کې وصیت وفرمایلو چې د مس اهتمام او خیال ساتئ، زکات ادا کوئ په اهتمام سره، او د غلامانو خادمانو سره ښه سلوک کوئ. وقال كذاك حتى فازت نفسه. نبی علیہ السلام دغه الفاظ او فرمایل چې د پیغمبر علیه السلام روح مبارک پرواز او فرمایلو. وامره بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. او په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام حکم او فرمایلو حضرت علی رضی الله عنه ته د اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا عبده ورسوله. او فرمایل چې من شهد به ما حرم علی النار، چا چې د دې دواړو خبرو گواهی ورکړه چې الله تبارک وتعالی ذات وحده لا شریک دی او محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وآله وسلم د الله تعالی رسول او د الله بنده دی، نو هغه انسان چې چا د دې خبرې گواهی ورکړه په هغه باندې به اور د دوزخ دا حرام شي. دا حدیث مبارک سر ته ورسېدو په دې کې د غلامانو او د خدام او خادمانو سره حسن سلوک دومره د اهتمام شی دی، دومره ضروری شی دی. نبی علیہ السلام د خپل ژوند آخري لمحاتو کې چې کومې خبرې فرمایلې وي
نو دریو سیزونو مبارک ذکر کړی دی، د مز او د زکات او د خپل غلامانو د خپل ما تحت سره د خسلو مبارک. دیم حدیث مبارک د حضرت عبدالله رضی الله عنه نه روایت دی عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم، محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نا قال چې محبوب او فرمایل اجیبوا الداعیه، د دعوت ورکون کی کس دعوت قبلوي، چا چې تاسو ته دعوت درکو او هغه دعوت کې د تاسو د دین نقصان ني او د هغه مال حرام ني او په هغه ځای کې د شریعت نه خلاف کارونه نه کیږي، نو په دې صورت کې د مسلمان باندې دعوت قبلول هغه ضروری دي. ولا تردوا الهدیه، او څوک چې د تحفه درکې نو تحفه مو واپس کوي، چې په دې سره د مسلمان زړه ماتېږي، بشرط دې چې حلال وي حرام نه وي. ولا تضرب المسلمین، او مسلمانانو ته نقصان د لاس مرسوي، یعنی څوک وهي ټکوي ما جنگ جګړې مکوي، او چاته جسمانی تکلیف چاته مرسوي، او په چا باندې ظلم او زیاته مکوي. دریم خبره په دې حدیث کې دا راغله، لا تضرب المسلمین کې دا خبره ده چې تاسو وهل ټکول مکوي، یعنی خپل خدام او خپل نوکران او خپل غلامان هغوی وهی مو د هغوی سره ښه سلوک کوئ. دریم حدیث چې د دې باب آخري حدیث دی، دا د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت دی. قال حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کان آخر کلام النبی صلی الله علیه و آله وسلم، د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم آخري کلام او آخري خبر دا وی چې محبوب او فرمایل الصلاة، د مز خیال ساتئ، مز مپرېږدئ، د مز اهتمام کوئ، او اتقوا الله فيما ملکت ایمانکم، او د خپلو غلامانو په باره کې د الله تبارک وتعالی نه ویریږئ، د خپلو خدامو، د خپلو نوکرانو، غلامانو او د خپلو ما تحت په باره کې د الله تعالی نه ویریږئ. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژوند مبارک آخري الفاظ او آخري کلمات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. دا دواړه خبرې د اهتمام والدي، موږ په هیڅ صورت کې نه دی پرېښودل پکار. تاسو مازدیګر حدیث مبارک واورېدو چې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله د وفات په مرض باندې بیمارو بېهوشه بو، پیغمبر علیه السلام چې په هوش کې به رالو نو د پاسېدلو کوشش به وکړو، د اودس چردام کولو کوشش به وکړو، لیکن بیا و بېهوشه شو. اخر څه په ګرانه نبي علیه الصلاة والسلام اودس چردام وکړلو، په 2 صحابو باندې لاس واچولو، جومات ته تشریف یوړو. نو موږ په معافي په هیڅ صورت کې نشته دی، او موږ چې کوم دی نو دا هغه عبادت دی چې دا د انسان د مسلمان او د کافر په منځ کې دا فرق دی. او په ورځ د محشر به ړومبنۍ تپوس کېږي د موږ په باره کې، چې انسان په ړومبي تپوس کې فیل شي، ناکامه شي، او د نورو معاملاتو په باره کې به دې څه جواب الله تعالی ته ورکوي. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو ټول مسلمانان وروڼه بایګان نارینه زنانه الله تعالی ټول مونځ ګزاره کړي. مونځ پرېښودل دا ګناه کبیره ده، کبیره ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي چې 2 مونځونه په یو ټایم باندې وکړل، یعنی مثلا ماسپښینې قضا کو د مازدیګر سره وکړو، یا د مازدیګر مونځ قضا کو ماښام سره وکړو، یا ماښامې قضا کو ماسخوتن سره وکړو، یا د ماسخوتن مونځ ونکړو او بیا سحر قضا وکړو. حدیث مبارک کې راځي چې 2 مونځونه په یو ټایم باندې وکړل، یعنی یو قضا کو د بل سره ادا کو، او د کبیره ګناهونو د دروازې نه یوې دروازې ته ورسېدو. مونځ قضا کول دا کبیره ګناه ده. او تر دې پورې نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن عمدن جان بوجھ کر خپه پویا مونځ پرېښودل د کفر وکړو، دی کافر شو، فقد کفر. نو مونځ پرېښودل دا ډېره لویه بدبختي ده. الله تعالی ټول مسلمانان د مونځ د قضا کولو نه وساتي. الله دې مونږ تاسو ته صحیح مونځونو د جمع سره په اهتمام سره تکبیر اولا سره د منځونو توفیق نصیب کړي. د خپل ماتحتو د خپل نوکرانو خادمانو الله تعالی مونږ ته د حسن سلوک توفیق نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة